سلام او ښه راغلاست ملګرو. تاسو خو به زموږ په نورو لاکس کې اورېدلي چې د عمران خان پارټي پاکستان تحریک انصاف د توړپوړ ښکار شوله. د پاکستان تحریک انصاف نه پلانې کس جدا شو، خو تاسو ته پته ده اوس پی ډي ایم چې کوم دی نو د توړپوړ ښکار شو. پی ډي ایم هغه پی ډي ایم چې هغه به پاکستان تحریک انصاف یې ټوټې کوله، په خپله باندې د توړپوړ ښکار شوله او یوه غټه ویکټ چې کوم دی نو د هغې څه شوله مکمل وغورځېدله. هغه غټه ویکټ څوک د تاسو ته پته ده هغه داسې ورکوټی کس نه دی. هغه کس چې کوم دی نو مفتاح اسماعیل چې کوم دی نو بالکل د دوی یوه غټه ویکټ چې کوم دی نو لاړه. تاسو وایئ چې یاره یو مفتاح اسماعیل لاړ نو څه وشو؟ تاسو ته پته ده د مفتاح اسماعیل چې کوم دی نو د هغه حیثیت څنګه دی. د هغه حیثیت به راته زه یو مثال ووایم چې په ګاډي کې یو انجن وي او د ګاډي نه ته یو انجن وباسي، هغه ګاډی په ځای باندې ودرېږي، ځکه چې دغه مفتاح اسماعیل څه ورځې مخکې وزیر خزانه و د پاکستان. او هغه مفتاح اسماعیل چې کوم دی نو د مسلم لیگ نون چې څومره هم تنظیمونه دي، د دې سره څومره هم کمیټیانې دي، د هغې نه ځان چې کوم دی نو مکمل جدا کړو. ورسره چې کومه د جنرال سیکرټري د سند عهده ورسره وه، نو د هغې نه هم چې کوم دی نو استعفا ورکړه. یعنې اوس مسلم لیگ چې کوم دی باقاعده د توړپوړ ښکار شو. هغه مسلم لیگ چې هغو به د پاکستان تحریک انصاف خلک ماتوله، او هغه به څنګه ماتوله؟ تاسو ته پته ده چې د تحریک انصاف خلک به په دې طریقه ماتېده چې رابغې دړنه به چې کوم دی نو پریس کانفرنس نه و، پریس کانفرنس به وکړو، یعنې په مات زړه باندې، او تر دې پورې چې په یو بله پارټۍ کې به اعلان هم وکړو. خو اوس مسلم لیگ چې کوم دی نو د دغه څیز ښکار شوله. یقین وکړئ ډېر بد حالات په دو باندې راغله، او داسې نور خلک هم ویلی کېږي، ذرایع وایي چې هغه هم د دوی نه تلو ته تیار دی. اوس د دې غټه وجه څه ده؟ ولې چې کوم دی نو مفتاح اسماعیل او داسې نور خلک دي چې هغه د مسلم لیگ نه تلو والا دي. تاسو ته پته ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کله توړپوړ کېدلو، نو د هغو خو ټیک د کسان ته تلل، خو ووټ بینک د هغو نه کمېدو، ووټ به نور هم د هغو لکه سیوا کېدو. خلکو چې کومه رایه ورکول چې یاره د قهر او د غوسې نه چې یاره خلک یو کس به لاړ، نو هغو به ویل چې یاره غوسه به شو خلک چې یاره مونږ به باقاعده پر روان الیکشن کې ووټ پی ټي آی له ورکوو. نو اوس تاسو ته پته ده همدغې خلکو ته پته ولګېده یاره چې مونږ خو څه نه څه کړي دي، یعنې بطور امیدوار به حیثیت امیدوار چې کوم دی نو مونږ خو څه نه څه کړي دي. نو لهذا که چېرې په مونږ باندې د پی ډي ایم او ورسره د شیر ټاپۍ، نو مونږ چېرې هم په خوب کې هم الیکشن نه شو ګټلی. نو راځه لاړ شه د پارټۍ نه جدا شه او آزاد ودرېږه، کېدی شي چانسز راشي، ځکه چې خلک دومره غوسه دی پی ډي ایم ته چې هېڅوک هم نه غواړي چې پی ډي ایم له ووټ ورکړي. نو لهذا راشه آزاد ودرېږه، کېدی شي د خلکو په اړه کې لږ رحم راشي او تا له ووټ درکړي او څه چانس جوړ شي او ته وګټې. نو یو خو وجه هم دغه ده چې د پاکستان تحریک انصاف په ناجایزه طریقه سره توړپوړ وشو. په هغه ناجایزه طریقې توړپوړ سره خلک غوسه شو، او د خلکو په دغې خلکو اعتبار او دغه خلکو ته غوسه دومره را پیدا شوه چې دوی بالکل هغه خپل اعتماد وبایلو، چې یاره بالکل په ځان یې هغه بروسه وبایلله چې یاره یقین یې نه راتلو چې یاره مونږ به آیا الیکشن وګټو که ونه ګټو. نو یو خو دغه وجه ده چې یاره راشه آزاد ودرېږه، نو کېدی شي څه چانس دې جوړ شي. دویم وجه ریزن دا دی چې تاسو ته پته ده نواز شریف صاحب را روان دی د لندن نه دوبۍ ته څو ورځو دپاره چې کوم دی نو هلته کې به سټې کوي. د هغې مین وجه ذرایع وایي چې دا دوبۍ ته ځکه را روان دی چې په پارټۍ کې د ده په خپلو خلکو باندې چې کومه ګرفت و کومه کنټرول و، نو هغه ته څه کړو د وبایلو، یعنې هغه کنټرول د ده نه لاړ، خلک د ده نه چې کوم دی نو مکمل روان دی. نو په دې وجه دا دوبۍ ته را روان دی چې د ده ډیلینګ د ده چې کوم دی نو په خپل پارټۍ په خلکو باندې کنټرول وشي او خپله پارټۍ خلک چې کوم دی په اعتماد کې واخلي. نو لهذا دغه غټه وجه ویلی کېږي چې دا دوبۍ ته هم صرف او صرف د دې دپاره را روان دی. نو تاسو ته پته ده چې په مسلم لیگ باندې ډېر زیات بدتر حالات چې کوم دی نو اوس رامله او را روان پې هم دي. پیپل پارټي خو خیر هغو دا ده چې پوزیشن یې لا ښه دی، څه نه څه نوم او دغې جوړ دی، خو مسلم لیگ چې کوم دی نو انتهایي دغې طرف ته روانه ده، مشکل طرف ته روانه. ملګرو که ویډیو هم خوښ وي نو لایک به ضرور راکوئ، ویډیو به راسره زړه نه شیر کوئ که چا د اخره پورې کتلي، او په کمنټ کې به راسره خپله قیمتي رایه هم شریکه کوئ. او یو سوال د نه په اخره کې کومه چې ستاسو په نظر کې په اوله نمبر باندې به پر روان الیکشن کې څوک راځي، او که چېرې داندلي ونه شوله او که چېرې مطلب دا دی صاف او شفاف الیکشن وکړلی شو، نو څوک تاسو ته ښکاري چې هغه به په ټاپ باندې راځي، نو هغه راسره ضرور شریک کوئ. په اخر کې خپل وخت دې غواړي اجازه ورکړئ.